الحمدلله دا میاشت د رمضان شروع ده د روژې شریفې دې کې خلک تراویح ته ډېر راځي او هر انسان ماشومان هم راځي چې یاره خبره موږ تراویح وکړو ښه خبره ده بلکل موږ به ځو جوماتونو ته به راځو تراویح به هم راځو مانځله به هم راځو او دا یو برکتي میاشت ده د رحمت میاشت ده د سوال قبلېدو میاشت دي دوستانو نو دا خلک راځي خو چې حکومت کم احتیاطي تدابیر ویلي د هغې سره به په هغې به لږ عمل کوو خو الله رب العزت ما ته تا ته هر انسان ته عقل و شعور ورکړی دی حیوان سره عقل نشته حیوان چې سي د کمر په سر ودرېږي بیا وګوري چې لاندې کمر دی دغسې الله رب العزت انسان ته ډېر عزت ورکړی دی نو دی به احتیاط کوي احتیاط ډېر ضروري دی دوست دا کومه بیماري چې نن شروع تیسری لهر د کورونا دا ډېر سخت دی دوست زموږ ډېر دوستان وفات شو ښکلي ډاکټران او زموږ مشران وفات شو همدې مرض نه اوس دې وخت کې چې چاته لږ څه شکایت وي مثال هغه ټوخېږي یا یې سینه خوږ ده یا یې زکام دی نو دا زه ډېر په دردمندۍ سره او د هغې د خیرخواهۍ دپاره د عوامو ته یم چې دا سړی د جومات ته بیا نه راځي خپل کور کې مونځونه کوي او خپل کور کې د تراویح کوي انشاءالله ثوابونه ټول پوره ورته میلاویږي او چې زموږ داسې څوک مشر وي عالم وي هغه هم چې کوم بیانونه درته کوي نو په هغې باندې عمل پکار دی بس په اخر کې زیات بیا چې دا تیسری لهر ډېر زیات خطرناک شوی دی مونږ ته دوستان وایي چې اسپتالونو کې یقینو که ځای نشته دی او خلک بې احتیاطي کوي نو بې احتیاطي به دوسته نه کوو مونږ به پرهیز کوو بس چې مونږ ته حکومت څه وایي چې یاره داسې طریقه کوئ لاسونه وینځئ ماسک اچوئ فاصله ساتئ او ګڼې ته مه ځئ چې کوم ځای کې ګڼه هجوم دی هغه ځای نه ځان ساتئ نو انشاءالله دا بیماري به الله پاک کنټرول کړي واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین